الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اوریدونکو، د شمائل ترمذی د امام ترمذی رحمه الله چې کوم احادیث مبارکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خصائل مبارکه را جمع کړی دي، دا غینه مون کوشش کوو چې یو حدیث ترې نوایو او تاسو نم دا هیله ساتو چې تاسو به ان شاء الله تعالی د پابندۍ سره اوره اور دا مې یقین دی چې بعض ملګری هغه به کوشش کی چې دا احادیث ایادی او بل په دې نیت باندې چې محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی ورته لوی شان او لوی مرتبه ورکړي وا په تمام مخلوق کې د ټول نه اوچته مرتبه او شان او عظمت الله تعالی محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم تور کړی دی. او دا زمونږ او تاسو نیک بختیا ده چې الله جل جلاله مونږ او تاسو د هغه امتیان ګرځولي یو. نو کم از کم مونږ تاسو له پکار دي چې مونږ ته پته وي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صورت څنګه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت څنګه، د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اخلاق څنګه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک گفتار څنګه اور د نبی علیه الصلاۃ والسلام کردار څنګه. کوشش وکړو ان شاء الله تعالی که زمونږه درسونه څوک اوریدل غواړي زمونږه یوټیوب چینل هغه ضرور سبسکرایب کړئ، د بیل آیکان دباو کې د دې لپاره چې زمونږ نوې درسونه هغه تاسو ته دررسي. سبق طرف ترازو. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابي اسحاق رضی الله تعالی عنه قال، دا ابو اسحاق رضی الله تعالی عنہ فرمائی سأل رجل البراء ابن عازب، یو سړی تاسو کو د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نا هغه تاسو هغه دا اکانا وجه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مثل السيف، وی آیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک د توري پشانو دا تاسو ته وکړو، یعنی د توري پشان پلقیدون کېو. قال لا، براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایلی ویلا نا د توري پشان نو بل مثل القمر، بلکې د نبی علیه السلام مخ مبارک د سپوږمۍ پشانو. ګوره دې صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک تشبیه د توري سره ور نکړه. یو خدا چې په توره کې یو قسم ظالمیت دی، یعنی تور انسان وجنی، انسان ته نقصان رسی، اور په نبی علیه السلام کې محبوبیت ہو. نو د دې وجنه د توري سره تشبیه ور نکړه، بلکې وی فرمایل چې د سپوږمۍ پشانو، ځکه چې په سپوږمۍ کې محبوبیت دی، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک خیسته هم وو اور خلق ته محبوب هم وو. او بل د دې وجنه د توري سره تشبیه د دې وجنه ورنکړه چې بیا به خلق ګمان کو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ډیر وګدو، حالانکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک کې وګدواله وو، خو ډیر وګدواله پکې نه د توري پشان، بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک کې لګ لګ وګدواله او داغه سره سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک لګ لګ غونډه غون هو لکه د سپوږمۍ پشان وخا. بل وجه دا چې د توري په چمک کې سپینواله ډیر غالبي، په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې سپینواله ډیر غالب نو،
ځکه چې سپینوالی غالب شي نو بیا لکه د چونې په شان ښکاري کنه. او دا خبره مخکې تېره شوې وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک د چونې په شان سپین نو ځکه یې د تورې سره تشبیه ورنه کړه، بلکې تشبیه د سپوږمۍ سره ورکړه چې د نبي علیه السلام مخ مبارک د سپوږمۍ په شانو، ځکه چې په سپوږمۍ کې نورانیت دی. د نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک سپین هم وو او د هغې سره سره غنم رنګ هم وو او د هغې سره سره د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک کې سرخی هم وه، یعنی سور سپین وو. دا ګوره او نورانیت پکې هم وو. دا تشبیهات چې صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین کړي دي دا دوی د خپل اندازې مطابق کړي دي. نور حقیقت دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام هغه خاص او هغه جمال ته په حقیقت کې څوک نشو رسیدي. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې الله تعالی کوم خاص ورکړو، کم جمال ورته ورکړو، کم انداز ورته ورکړو، هغه ډیر اعلی او هغه ډیر اوچتو. الله تبارک وتعالى دې وکي چې زمونږ په دې ویلو الله رب العزت او تاسو ته اجر او ثواب راکړي، په ویلو هم په اوریدلو هم، او الله رب العزت د خپل رضا سبب وګرځي اور د نبی محترم صلی الله تعالی علیه وسلم خوندوري خیسته او مزیداري طریقې زمونږه ژوند او زندګۍ تراشي. وما علینا الا البلاغ المبین.